زمنګ د بنظیر روپۍ چې دا بند شوې دي. یو زوړ کس و چې هغه ته د ډیر وخت نه روپۍ میلاوېدلې او هغه به زمنګ د بنظیر روپۍ بند شي. نو ما خو ته په کمنټس کې دا ولیکل، ما تاسو زمنګ ویډیوګان چې دي دا نه ګورئ چې په ټایم ټایم یو کتل نو تاسو ته به دا قسمه مسله چې دا بنه راتله. نو ځینې کسان چې د ویډیو نه ګوري د دې د وجې نه د هغو روپۍ چې دي بند شي. ولې موږ تاسو ته په مخه وایو چې دوباره اندراج وکړئ. کم تاریخ چې درکړی چې په هغې اندراج وکړو نو تاسو ته به دا روپۍ میلاوېږي. که تاسو اندراج ونه کړو او دا تاریخ نه یې وروسته وکړو نو روپۍ خو به ستاسو بند اوس په راتلونکي قسط کې چې دی د ډېرو کسانو به بندېږي او هغه بار بار دا کمنټس کوي چې زموږ روپۍ بندې شوې. نو لاول ځان به دې پوه کړئ چې 3 کاله ستاسو د روپو وشي تاسو به دوباره رجسټریشن کوئ. که نه که بندې شوې او د هغې نه وروسته بیا تاسو رجسټریشن وکړو نو د دې نوي کسانو په شانتې به تاسو انتظار کوئ چې کال پس بیا ستاسو روپۍ ورخېږي، 2 کاله پس ورخېږي، 15-16 میاشتې پس ورخېږي. خو روپۍ چې دي دا به بیا تاسو ته نه میلاوېږي. لکه راتلونکي 2 قسطه شو، 3 قسطه شو یا 4 قسطه شو نو هغه به تاسو ته نه میلاوېږي. نو په ټایم باندې چې دی تاسو له اندراج کول چې دي دا پکار دي. کم چې نوي کسان دي نو نوي کسان له هم دا کول پکار دي چې هغه خپل تاریخ ولګي چې په دې تاریخ زموږ روپۍ چې دي دا سټارټ شي. د 3 کالو پورې دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاوېږي. د 3 کالو نه پس چې دی تاسو باید دوباره اندراج چې دی دا به کوئ. چې دوباره اندراج وکړئ نو تاسو ته به روپۍ میلاوېږي. که اندراج ونه کړو نو روپۍ به یو بندېږي، که اندراج وکړو هم به یو روپۍ بندېږي. د هغې کسانو به بندېږي چې د کمو کسانو سکور چې دی هغه د 32 نه ور وختلو نو د هغو سکور چې دی د هغو روپۍ چې دي هغه به بندېږي. نو په دې باندې بار بار موږ ویډیوګانې کوو او تاسو ته دغه معلومات در رسوو. خو ځینې کسان به دې خبرو عمل ونه کړي نو د دې د وجې نه د هغو روپۍ چې دي دا بندې شي. نو کم کس چې کمنټس کړی نو په هغې کې خو ته ما دا ووایي چې تا زموږ ویډیوګان چې دي دا پوره نه ګورئ، ځکه په اخره کې موږ داسې اکثر خبره وکړو چې هغه ستاسو د پیدې خو هغه تاسو چې دی هغه وانه اورئ نو د دې د وجې نه بیا تاسو ته غټ نقصان چې دی دغه در رسي. ویډیو همیشه لپاره پوره ګورئ چې تاسو ته صحیح معلومات چې دي دا در رسي. او کومو کسانو چې 3 کاله پوره شوي د روپو هغه ځئ دفتر ته او رجسټریشن کوئ. که نااهل یې نو 2 کاله پس چې دی تاسو به ځئ او خپل رجسټریشن چې دی دا به کوئ. نو د هغې نه وروسته بیا پته لګي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یئ که نه یئ.